د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی ویلي دی چې RTI قانون د صحافیانو او عوامو لپاره بهترین قانون دی. په سوات منګور کې دستوري ته خطاب په وخت د اطلاعات صوبایي وزیر ویل چې د ملک مقروضه کوونکو احتساب به جاري وي. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی سوات کې د RTI قانون په اړه تابع شوي سیمینار ته خپل وینا کې ویل تیرو لسو کالو کې دوه حکومتونو 40,000 ارب روپۍ قرضې اغستې دي. د قرضې کوم ځای لګولی شوي دي او دا رقم څه شو؟ دغه د تپوس لړۍ به په هر صورت کې جاري وي. دوی نه د احتجاجونو څخه یریږي او نه د چا په دباو کې راځي. چې حساب نه ورکوئ نو بیا خو نه پوه شو تاسو پوه شو بیا خو به جیل ته ځئ. دا چې کوم نن راوځي کله وي سړکونه بندوو کله وي احتجاج کوو چې څه مرضي کوئ. دا عمران خان یو ورځ به حکومت کوم یو ورځ دپاره خو صحیح حکومت به نو کمپرومایز چې کرپشن وي بل ترقي نشي کولی. زمونږ ټوله پیسه په منی لانډرینګ کې لاړه چا تپوس هم ونه کړو نه نو موږ دا وي پټو زنده دی. صوبایي وزیر اطلاعات زیاته کړه چې اوس عام ولس ته دا حق شته چې د حکمرانانو لګولی شوي خرچې معلومې کړي او تپوس وکړي چې عوامي نمایندګانو بنګلې او ګاډي کوم خوا څخه اغستې دي. هر ډسټرکټ ته به ځو او په هر ډسټرکټ کې به د دې رایټ ټو انفارمیشن ایکټ حوالې سره خلکو کې آګاهي موږ به دا کوو. ستاسو هم دا ذمواري ده څومره زموږ ډسټرکټ ممبرز دي څومره لوکل ګورنمنټ خلک دي او ایجوکیشن والا دي ډاکټرز دي وکیلان دي صحافیان دي ټولو ته زما دا درخواست دی چې خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې خلک خپل تپوس وکړي. شوکت یوسفزئی د ملک په سیاسي صورتحال هم تفصیلي بحث وکړو او په اپوزیشن ګوندونو سخت ټکونه وکړل چې د احتساب څخه بچ کېدل لپاره ټول یو شوي دي. دین وړاندې د RTI کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزئی ویل چې اوس ملاکنډ ډویژن ته معلومات ته رسائی قانون غځولی شوی او ټول اوس دې څخه پیدا پورته کولی شي. د کیمرمین مهل لیشا سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.